اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. کتونکو سلامونه، زما نوم محمد ابوبکر بختیار خان دی. چې څنګه تاسو ته پته ده روژې په ختمېدو دي، دا اخیره عشره د جهنم نه د نجات عشره دا په ختمېدو ده. په دې کې روژو کې به زیات نه زیات یو یا دوه ورځې پاتې. په دې یو نه یا دوه ورځو کې زه تاسو ته وایم په دې کې زیات نه زیات عبادت وکړئ. د اخیره عشره د دوه ورځې روژې قیمتي دي چې څومره ګناهیان دي شوي دی مغفرت وغواړئ. دا د مغفرت عشره ده، په دې کې ډېر ډېر مغفرت وغواړئ. دې نه بعد اختر دی. اختر د خوشحالۍ ورځې دي. په دې کې ستاسو په زړه کې چې څومره کینه بغض یا څه اختلافات هم دي خپل ریلیټیو سره خپل ملګرو سره چې څوک هم دي ستاسو په سرکل کې چا سره څومره اختلافات دي هغوی لرې کړئ او په دې اختر کې خپل غون ډیفرنسز سایډ ته کېږدئ، یو ځای راټول شئ او یو بل سره غون کینه بغض او هر څه ختم کړئ. په دې کې زیات نه زیات د غریبانانو مدد وکړئ چې د چا اختر داسې نه مناویږي څنګه زمونږ او د ستاسو مناویږي چې مونږ پکې نوې کپړې اخلو، نوې بوټان اچوو، نوې سپلۍ اچوو او دا نور سامان مزې پکې کوو او ښکلې ښکلې خوراکونه پکې خورو. تاسو د هغې شانتې ماشومانو دپاره ښه ښه کپړې، ښه ښه جامې، ښه ښه سپلۍ، ښه خوراکونه وکړئ څومره کوشش تاسو کولی شئ او هغه حد تک وکړئ څنګه تاسو خپله اچوئ او هماغه شانتې نورو ته ورکړئ. د غونډو اختر د اختر په شانتې تېر شي. هغې خلکو ته زیات نه زیات کوشش وکړئ چا سره بیخي څه نشته، څوک بیخي څه نشي اچولی، نو تاسو دې صرف ځان نه په دې اختر کې د غونډو انسانانو د غونډ خلکو مخلوق د غونډ انسانانو سوچ وکړئ. په روژو کې موږ ته همدا هغه سبق ملاویږي چې د نورو غریبانانو موږ ته احساس وشي چې دوی څه نشي خوړی، نو موږ ته هم احساس وشي چې موږ هغه حتی موږ ته احساس شي او هماغې غریبانانو له موږ خوراک ورکړو او هغې له امداد وکړو. په اختر کې هم تاسو دا وکړئ د نورو اختر په شان جوړ کړئ. همدې سره یې زما دا میسج چې تاسو ته غونډو ته رسېدلي دې سره یې بس تاسو اجازت غواړم. جزاک الله.